زمونږ دا شاعران چې اکثر ډیر جوړې ته لاړ شي، ډیر جوړې ته لاړ شي. په چا باندې رد نه کوو، شاعران دا خو یو فلسفي خلک دی. کیدای شي د هغه یو مطلب وي، زما د بل مطلب وي، د بل د بل مطلب وي، د شاعر به د ځان خپل مطلب وي. خو شاعر ته دا خبره ده، دا خواست دی چې شاعر ته ولې دومره جوړې ته ځې؟ زما عوام په دې باندې نه پوهېږي چې تا شعر یو شان ته ویلی دی، خلک وایي که نه کچھ مجاز دی کچھ حقیقت، نه خبره ده. نو په مجاز کې حقیقت دی، خو خلکو ته خو ووایه که نه. نو ګوره که چېرته زمونږ عوامو ته ووایي چې د خدای نه مراد زما څه دی، د دې زمانې حکومت دی، نو دا یتیم چې خفه دی او دا دوه یتیمانان چې خفه دي او یا د ړندو په سترګو باندې ولاړ باڼه ترې نه خفه دي، نو دا وایي د چا نه خفه دي؟ د الله نه یادوم، حکومت نه یادوم. دا لکه دومره جوړې ته چې ته لاړې، زما عوام خو په دې نه پوهېږي. هسې ته ووایه زمونږ عوام چې دی ایجنټ ته څه وایي؟ انجنټ ورته وایي. نو هلکه د هغه په دې باندې څه پوهې شي؟ زمونږ عوام چې دی، زمونږ مشران او کشران، هغه شناختی کارت ته شهانتي کارت وایي. نو هغه بیا په دې جوړو معنو باندې پوهېږي چې هلکه زما د شاعرۍ دا معنی ده. هلکه زمونږ مشران خو سرټیفیکېټ ته سابټیکټ وایي، نو هغه په دې نه پوهېږي دا سرټیفیکېټ دی که سابټیکټ دی، دا تریشر دی که دا تریشر دی. نو هغه بیا چې دی پلینکوټ ته بینچسکوپ وایي، او چې دی ته ته داسې خبرې کوي، ته ورته څه وایي؟ داسې خبرې کوي. زما تېنه مراد څه دی؟ زما مراد تېنه الله نه دی، زما مراد تېنه د دې زمانې حکومت دی، د دې زمانې دا خلک دی، دا مشران دي. نو هسې زما عوام په دې پوهېږي. بیا نو هلکه د دې شعر وضاحت کې وکړه. مونږ نه په ملا رد کوو، ملا که د کفر فتوا لګولې ده، په ظاهر د شعر د باندې لګولې، هغه په خپل ځای ټیک دی. اوس په هغه د کفر فتوا نه ده پکار چې ملا په دې شاعر د کفر فتوا لګولې ده. لومبې خو د ملا د تحقیق پکار و چې تحقیق یې کړی وی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، تحقیق به یې کړی و، خو چې تحقیق یې ونه کړو، هغه هم دغه مورنۍ ژبه پښتو وه، د شاعر هم مورنۍ ژبه پښتو وه، خو چې هغه پې فتوا ولګوله، په ظاهر د شعر باندې فتوا لګولې، که د دې مراد الله یې بس سړی کافر دی. هو شاعر دی، شاعر وایي چې زما د دا مراد نه و، دغه مې دې مراد و. اوله سپاره سوره بقره کې وویل چې تاسو راینا لفظ مه وایئ، ولې ځکه دا منافقان کله راینا دې جوړ کړي، کله دې نه یو شی جوړ کړي او کله دې نه بل شی جوړ کړي. نو دغه مشتبه الفاظ چې دی الله دې نه منع وکړئ، داسې مه وایئ چې ته خدای یادوې، نو خدای کې به مراد حکومت او خدای نه مراد زمونږ دا خدای. دا بلا کومه خبره؟ او دا کوم مولا چې فتوا لګولې، هغه لږ ذهن پکار دی چې یو سړی خدای مني نه، یو سړی خدای مني نه، هغه خو یې زه لفظ خدای نه منم، او دا مولا بیا هم فتوا لګي، دا مولا په خطا ځکه چې زه تا ته وایم چې ته دا ټکی منې که نه، او ته وایې چې زه یې نه منم، او بیا زه د هغې ټکي سپکاوی وکړم، د هغې ټکي زه سپکاوی وکړم، نو زه به کافر کېږم. ستا په نیز خو دغه ټکی ثابت نه دی، چې ستا په نیز دغه ټکی ثابت نه دی، سړی کافر کوي. ځکه دا بعضې خلک چې دی لفظ د خدای نه مني، اگر چې دا په صفتي نومونو د الله کې نشته، خو لیکن معنی یې ټیک ده، خود آئے، نو هغه برابر دی د فارسۍ ژبې لفظ دی. خو لکه چا چې فتوا لګولې ټیکې نه دي کړي، او چا چې شعر ویلی هغه هم ټیک نه دي، دومره ډونګو ته تللی نه دي پکار.